بسم الله الرحمن الرحیم. الکه دا خبره تیره شوې وه چې عصبات په دوه قسمه دي، یو عصبه سببي دی او یو عصبه نسبي دی. عصبه نسبي په درې قسمه دي: عصبه بنفسي، عصبه بغیري، عصبه مع غیري، او دا ټول لس تنان دي. او عصبه سببی مولا العتاقه ده، هغه غلام چې تا آزاد کړی دی هغه مرشي نور خپلوانی نه وي نو دا میراث به موثق ته ورکول کېږي، دې ته ولا وایي. څه ورته وایي؟ ولا. بیا دا مسله تېره شوه چې ولا به چا ته ورکول کېږي؟ عصبه و د موثق ته، اول جز تا، بیا اصل تا، بیا جز د اب تا، بیا جز د جد تا. او د زنانو په ولا کې څه نشته مگر شپږ صورت یو څو یو دا چې په خپل غلام آزاد کی، یا د هغې آزاد شوی غلام آزاد کی، یا مکاتبه وکي، یا مکاتبه وکي، څلور شو، یا مدبر کی، یا مدبر کی شپږ شو، یا ولا د معتق راکش کی، یا ولا د معتق المعتق راکش کی. دا صورتونه مې ته ویلي وو، دې اتو صورتونو کې ښځې د ولا مستحقې دي او د دې نه علاوه نه دي. هلکه سړی مړ شو، غلام آزاد شو، پیسې پیدا کړې، مړ شو، نور خپلوان یې نشته، نو دا میراث به چاله ځي؟ موثق ته. موثق مړ دی خو پلار هم شته او زوی هم شته، اوس به څه کېږي؟ یا پلار دغه زوی دی او نیکه دی د موثق. ګورئ، ولو ترکه که موثق پرېښودو ابل موثق، پلار د موثق، و ابنه زوی هند ابو یوسف د امام ابو یوسف پسې پنیز سدس الولاء للاب، د ولا شپږمه حصہ د پلار دا، والباقی للابن او باقی د ابن دا، پنځه حصې د زوی دي. وعند ابي حنیفه و محمد رحمهم الله، امام ابو حنیفه د امام محمد پنیز الولاء كله للابن، ولا ټول د ابن دا، ولا شیء للاب، پلار ته پکې سم نه کیږي. ولی؟ ځکه جز د میت مقدم دی کنه د اصل المیت نه. دیجی پر پوچھئی ولو ترکا کدی موثق پریخودو ابن الموثق د موثق زوی وجد دونیکا پلولا کلو للابن، ولا طول د ابن د بل اتفاق، جد ساقط تے پا اتفاق. یلکا اب کے اختلاف دے چه اب د ابن المیت سر اب المیت ساقط دے کنس ندے ساقط، ابو یوسف وی ندے ساقط، امام ابو حنیفه امام محمد وی ساقط دے، او جد کے د طول اتفاق د ابو یوسف وی جد ساقط. یلکه تاسو په پوه نه شئ څه مې ویل؟ موثق مړ شو او د موثق څوک پاتې شو، نو ابو یوسف صاحب وایي پلار له به سدس ورکړي او ولا ټوله د چا. هلکه په پوه شئ. او د امام ابو حنیفه امام محمد وایي ټوله د زوی ده، او که د پلار په ځای نیکه و بیا اتفاق دی چې ټوله. په دې ځای پوه شو. هلکه یوه بله مسله کوي چې د دې چې متعلق ده، هغه دا ده: ومن هغه څوک ملکه چې مالک شو ذا رحمن د خاوند رشتې، د خاوند د چا؟ محرم منه چې حرامي د دنه، یعنی نکاح ورسره حرام وي، د داسې رشته دار شي. د پلار نیکه، غور نیکه، د زوی د نوسی، د ماما، د تره وغیره داسې څوک غلام دي او تا واخیسته، نو څه چل به کېږي؟ عتق علی، تا ازادیږي په ده باندې. هلکه پرې پوه شئ، بچه څنګه دې واخیسته فورا در باندې آزاد شي. هلکه پرې پوه شئ. خو ما ته وګورئ،
د دې د ازادۍ سبب خدا وارث شکن چې چا واخیسته کنه د خو آزاد نه که خو آزاد پیشه دې ته استراري اعتاق وایي اعتاق استراري اوس که دا معتق چې دا آزاد شه د مړ شه د میراث ته چا دی د میراث د خپل ورثه او ذوی الفروض دی چا دی خو چې د ذوی الفروض نه صفات شي بیا دا د عصبی سببیو دی او عصبی سببیو کې دا معتق راځي دته په میراث ورکو ولا د دې ده بس یو صورت ذکر کوي د مسلې ويكون ولاو او ولاد د معتقبا له د دې موتقي بقدر الملک په اندازه د ملک ولا په اندازه د څي څومره روپۍ چې چا لګولې د قمره ولا به ورکه مثال کسلاس بناتن لکه یو سړی دی درې لوریانی دي او سړی غلام دی او دو لوریانو واخیسته په 50 روپۍ للکبرى 30 دینارن د مشر 30 روپۍ دی ولې صغرا 20 او د کشر 60 روپۍ دی 50 جمع کړو د پلار واخیسته وستا سره روپۍ نه وي امیان ځینې لور چې واغې سره روپۍ نشته پښترتا دی دوړ واخیسته باهما پلار بل 50 په 50 روپۍ آزاد شکنه ثم ماتل ابو بیا پلار مړ شو ترک شیان سمال پر خودو اوس بسکو ما ته وګورئ نو درې لونه دی پاتې شي نو دا مال بدري شي سلسان پکې د درې لون درې وانو لونو دی سلسان دا زنورې څوک نشته او دا یو سلسله دا به عصبه او تور کول کیږي نو اوس دا دوا عصبي دي عصبه دي کومې دوا عصبه دي دیر چوشل چې چا جمع کړی دي نو پس سلسان بینهن اسلاسن سلسان بد دی په من کې اسلاسنی اسلاسن دا معنا چې سلسان دا بدلی سی کی بل پرز په پر سره والباقی دا یو چې باقی ش په ما بین د مشتری ایتل اب دا هغه زرانو په لوریان په من کې چې پلار اخیسته د اخماسن هغه به اخماس یو په 15 سی کی درې سی به د دیر شروع په والا تور کې او دوی سی بچا تور کې د شلو والا بل والای ثلاثه اخماسه للکبرى په 15 حصو کې بدري سی د کبرا شي او خمسه په 15 کې بد دوی سی د صغرا شي وتصح من 45 مساله به جوړ شي د چانه 15 وختونه مساله به د چانه شي ملګری په پويږي راکا مارکر سره مرشه زید او دا زید معتق دی څه دی کبرا دا صغرا دا دویمه لور دا وسطا دا دریمه لور دا درې لوریانې ته پاتې شوي دې دوو آزاد کړی دی دې دوو د 10 روپۍ او د 60 په 50 واخیست و چې مرشه آزاد شه پیسې وګټلې او مرشه نو اوس به څه کېږي اوس به داسې چل کېږي چې د سړي 2 یا 3 لوریانې پاتې شي نو د هغې سلسانې او مسله کې چې سلسان راشي مسله د درېو نه کېږي مسله به د درېو نه شي درېو کې سلسان څو دي 2 به د ټولو ته شریک ورکړي 2 د دې ټولو شریک دي او یو پاتې شي یو د دې 2 دی هلکه په دې پوهېږئ یو صرف د دې 2 دی اوس 2 په دې 3 نه تقسیمیږي کسر پکې راځي دلته بیا تصحیح ورته وایي او دا یو په 2 نه تقسیمیږي سبق کو نو اول به داسې چلو کوم ما ته وګورئ چې دې 10 او 60 له به وګورو شاته به وګورو چې دې په منځ کې کم نسبت دی دا وروسته راځي د 60 او د 10 په منځ کې نسبت د توافق بالعشر دی څه دی
نو د دیر شو وفق درې دي دې ته وفق وایي تاسې په دې مسله اوس نه پوهېږئ وروسته پرې پوهېږئ د دیر شو وفق درې دي درېم درته راواخیست او د شلو وفق څو دي دوه دي درې او دوهم جمع کړه څو ته جوړ شو پنځه ته جوړ شو صحیح شو څو ته جوړ شو پنځه او یو په دې دوو نه تقسیمیږي پوه نه شئ یو په دې دوو نه تقسیمیږي اوس هم داسې چل وکړو چې راولګېدلو عدد د رؤوسو ته چې درې دي دې تم ضرب ورکه په وفق کې نو دریو ته چې ضرب ورکې په چا کې پنج کې څو شوي پنځلس شوي پنځلس نو تصحیح د مسلې د څو نه وشو پنځلس نه وشو ښه اوس به پنځلسو کې پنځلسو کې د ټولو څو وي دوه وي دوه له به ضرب ورکو په مضروب کې چې پنځه دي نو څو شوي لس شو او یو له به ضرب ورکو په مضروب کې نو څو شوي پنځه شوي نو د دې دوه والا 15 روپۍ شوه او د دې درې واړو چې کوم دی فرض لس شو نو 15 ختم شو هلکه پرې پوه شئ ښه اوس راولګېدلو دا 15 په دوو نه تقسیمېږي هلکه 15 او دا لس په درېو نه تقسیمېږي کسر پکې راځي که نه اوس به داسې چل وکړو چې د مطلب دا چې تصحیح د دغه له به ضرب ورکو د چاله د وفق ته به ضرب ورکو یلکه د تصحیح له به ضرب ورکو اولې تصحیح ته په دې دویمه تصحیح کې نو دریو کې تم ضرب ورکو په 15 کې څو ته جوړ شو 15 څلوېښت ته جوړ شو اوس مسله د څو نه شوه 15 څلوېښت کې د دې څو کې دی د دې څو کې دی 15 له ضرب ورکه په اصل تصحیح کې 15 شو 15 شو او دلته څو او دلته دو کنه دې دو ته ضرب ورکه په چا کې لسو له ضرب ورکه په اصل مسله کې لسو له دې ضرب ورکه په اصل 15 15 15 شو 15 څلوېښت هلکه پرې پوه شئ نو چې 13 شو نو 13 د دې لس شو د دې لس شو د دې لس شو دا پرس شو او 15 د دې پاتې شو د دې دواړو شریک شو دا به په څنګه تقسیمې دا به داسې تقسیمې چې داسې چل به وکړي چې دغه له به ضرب ورکړي دریو له به ضرب ورکړي په چا کې د دې څو حصې وي د دې 13 وي د 13 وفق څو دریو له به ضرب ورکړي په دریو کې نو 9 به د دې شي 9 او د دې هغه بل وفق څو شل وي د شل وفق دو له به ضرب ورکړي په اصل مسله کې شپږ به شي نو د دې 14 وي او د دې 19 شي خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ خیال هم دی لکه دا مسئلې تصحیح د څونه کېږي او تصحیح کې راځي وګورئ کتاب ته تاسې وګورئ کسلاس بناتن لکه درې لوریانې للکبرا سلاسونه د مشرې لور 30 دینار دي او د صغرا 20 دینار دي فاشترطا با او ما دواړو پلار واخیسته بالخمسینه په 50 روپۍ ثم ما طلبو بیا پلار مړ شو و ترک شیان سمال پرې خود پس سلسان بینهن سلسان به د دې په منځ کې اسلاسن دریسی دو سلسه به دریسی برابر تقسیمې بل فرض په فرض سره والباقی او باقی چې سلسه آخر دی رسته سلسه بین مشتریتی الاب په مابین د خستون کو د پلار کې دی اخماسن په 5 حصو بل ولای په ولا سره ثلاثه اخماسی 3-5 حصے د دی باقی د کبرا دی یعنی په 5 کې 3 حصے د کبرا دی وخمسه او 2 خمسونه چې 2 حصے دی لصغرا دی
وتصح مسله جوړیږي من 45 د څونه 45